خبره دا ده زمونږ یو بل نه خلاصې نشته ستاسو باندې چې غم وي ستاسو باندې چې مشکل وي دا درد مونږ محسوس کوو دا علاقه که مونږ وګورو په دې کې لږه ډېره د ترقۍ اثرات ښکاري نو په هغې کې که زه دا ووایم چې د جناب آفتاب احمد خان شیرپو یو لوی لاس دی چې لږ ډېر د ترقۍ اثرات ته ښکاري زما فکر ډېر چې به ما سره څوک اختلاف به راسره ونه کړي په دې علاقې باندې مونږ ښه ښکارو تاسو په مونږ ښه ښکارئ نن په تاسو تکلیف راغلی دی انشاءالله مونږ به تاسو سره په هر موقع باندې هر ځای کې به سره ولاړ یو خو عجیبه خبره دا ده چې کومو خلکو ته چې پکار وي چې ستاسو تپوس یې کړی وي نن هغوی یا خو ځان یې بلکل ناغرضه کړی دی او که راغلی تپوس یې کړی نو په داسې انداز یې کړی دی چې زما خیال هغه پردي نو همداسې څوک تپوس نه کوي د هغې بنیادي وجه دا ده چې که د بره نه لاندې پورې دوی وګورئ هغوی پوه دي چې مونږ د عوامو په ووټ باندې دلته کې نه یو رسېدلي هغوی د بل چا په زور باندې په دغې کرسۍ ته رسېدلي دي او صرف هغه خلک خوشحالول غواړي د عوامو سره کار نشته نن هغه دا خبره ثابته ده همدغه وجه ده چې دا ټول نظام که موږ وګورو نو صحیح نه دی روان نن که موږ دا ووایو چې څو پورې دا ملک چې دی دا یو صحیح معنو کې فلاحي ریاست دی جوړ شوی او د سیکیورټي سټیټ خاتمه نه شوی چې زما خیال هغې پورې دا ملک صحیح لارې باندې نشي روان دی بیا ورسره د آئین بالادستي او د پارلمان بالادستي چې څو پورې نه منل شوې نو دا سلسله نوره چلېدی نشي دا پکار دی چې هر څوک خپل ځای ومني د عوامو خادمان چې دی هغه د عوامو خادمان دې جوړ شي او د ملک خادمان د سټیټ ملازمین چې دی هغه د سټیټ ملازمین جوړ شي نو هله به دا سلسله مخکې صحیح روانېږي به دې نه بغیر دا سلسله ټکېدی نه شي تاسو سره به قومي وطن پارټي شانه بشانه ولاړ دی مونږ اسم دا اراده ده دې نه مخکې یو دوه میاشتې مخکې مونږ په چارچري چوک کې یو مظاهره کړې وه مونږ دا اراده ده چې د ګرانۍ او د لوډ شیډینګ خلاف چې دی په ټول صوبې کې هرې ضلعې کې به احتجاج کوو به او انشاءالله ستاسو د اواز چې دی دا به اوچتوو به ما نن سهار د تنګي تحصیل د فیډرو پوزیشن واخیستلو د 11 پینټې او 13 پینټې نه کم په یو فیډر باندې لوډ شیډینګ نشته دا عجیبه خبره ده چې بجلي زموږ صوبه پیدا کوي ارزانه بجلي پیدا کوي او بیا زموږ خلکو ته نه میلاویږي نو موږ څوک چې د پنجاب کارخانې که په هغې چلي په هغې بجلي باندې موږ څوک اصل خبره دا ده چې کم ځای کې چې کم شی پیدا کېږي چې اول د هغې خلکو ته د هغې حصه میلو شي د هغې نه پس د نورو په حق پیدا کېږي دغه شانتې نور هم چې کوم مسایل وګورئ نو د ترقۍ دا پایه چې هغه بلکل ودرېدلې ده دا حکومت چې کله راغلی دی کوم هغه سکیمونه چې مونږ شروع کړي وو روډونه مونږ شروع کړي وو په هغې باندې کار همغه شانتې روکاو دی زه خو په دې نه پوهېږم چې دا څه لپاره دا بعضې خلک اسمبلو ته ځي تشې تنخواګانې اخیستلو لپاره ځي لګیا دي که نه د عوامو د نمایندګۍ لپاره هلته کېناست که تنخواګانې اخلي نو خیر دی دا تنخوا به له موږ ورکوو چې اسمبلو نه د استعفاګانې ورکړي روزي دې د میدان ته راشي د خلکو سره جوړېږي خان شیرپاو زنده‌باد آفتاب خان شیرپاو زنده‌باد سکندر حیات خان شیرپاو زنده‌باد سکندر حیات خان شیرپاو زنده‌باد مفتی صاحب ضلع زمونږ جنرل سیکرټري دی ناست دی ته زه وایم چې زر په چاسره چوک کې هم یو مظاهره کېده تنګي کې هم کېده شب قدر کې هم کېده دغه شانتې زه نور ضلعو ته به مې هدایت کوم چې پېښور کې ټولو ضلعو کې چې دی مونږ به راوځو
د ګرانۍ خلاف به آواز اوچتو د بېروزګارۍ خلاف به آواز اوچتو د وابډې خلاف چې د وابډې کوم ظلمونه دي د هغې خلاف به آواز اوچتو او هغې پورې به پرام نه کړي څو پر چې دې وابډې خپله قبله درست کړې نه دې حکومت خپله قبله درست کړې زه اخره کې چې دا موسم دغه دی د خبرې زیات کوم نه اوس که خبرې شروع کړې ګورې بیا په ګنټو ګنټو باندې کېم بلکل نن دې ما ته دا حکومت چې دی دا د یو داسې منصوبه راته وښیي چې زموږ علاقې کې دوی شروع کړي هر یو شی چې دی د هغې بنیاد چې دی هغه قومي وطن پارټۍ ایښې دی او دوی اوس د هغه دغه کوي اوس د ګیس دا هم چې دی دلته پورې خو بشر راورسو د هغې نوره منظوري مې هغوی کړې وه اوس پې راځي بعضې خلک په هغې باندې خپل کوډونه لګوي او خپل دغه کوي زه ورته وایم تکړه شئ نوې منصوبې راوړئ نوې شی منظور کړئ مونږ به اول زه به پاسم زه به وایم چا پورې په تاسو باندې چې تاسو ډېر ښه کار وکړئ خو په پردو کارونو باندې که تاسو کوډونه لګوئ او دا مې خیال دی د دې چې خلک پرې ډېر باشعوره خلک دي دوی په دې شي باندې ښه پوهېږي او په دې باندې پوهېږي چې دا چا دلته کې منصوبې شروع کړي دي او چا دغه کړي دي انشاءالله کله موقع راله د علاقې خدمت کول او خاص کر د دې علاقې خدمت کول چې دا په موږ باندې فرض دی دا د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د وختونه د جناب افتاب احمد خان شیرپو د وختونه دا زموږ ته یو مخامخ یو دغه د میراث دی یو دغه موږ ته پاتې شي د دې علاقې خدمت کول دي او انشاءالله په هېڅ شي کې به تاسو وروسته کېږو به نه انشاءالله په دې اواز کې به هم تاسو سره په دې دھرنې کې هم مکمل تاسو سره شریک یو او نور به اواز اوچتو به او هغه وخت اوس لرې نه دی ځکه چې ما ته ښکاري چې دا نور سلیکټډ سلسله چې ده دا اوس چلیدی نه شي دا اوس خلک تنګ دي که هغه د ګرانۍ په شکل کې دی که هغه د بېروزګارۍ په شکل کې دی که هغه د روزانه په بنیاد باندې چې کوم مشکلاتو کې اضافه کېږي لګیا ده که هغه د بجلی حالات دي که هغه سوی ګیس چته چې میلاو شوي هم دي نو هلته کې بیا شتې نه هلته کې د هغې شیډینګ لا بیا دغه دی دا موږ چېرته نه اورېدلې چې په جون او جولای کې د سوی ګیس لوډ شیډینګ دي ورسره کله د اوړو په وران راځي کله د چینو په وران راځي کله د تیلو په وران راځي او اوس بیا داسې ښکاري راته چې د تیلو په وران بیا را روان دی دا سلسله خو چې شروع ده زما خیال دی کپتان چې ځان ته ډېر څه وایي همدغه د بحرانونو کپتان دی نور د عوامو کپتان نه دی د دې خلک کپتان نه دی د ملک کپتان نه دی انشاءالله تاسو سره په هر موقع باندې ولاړ یو زه یو ځل بیا د خپل د پارټۍ نه لخوا تاسو ته مکمل د یقینداني درکوم چې تاسو سره په هره موقع باندې یو په دې سلسله کې هم تاسو سره ولاړ یو او چې څو پورې تاسو نه پاسېدلې څنګه به راسره ناست یو موږ به راسره ولاړ یو ډېره مهرباني